بسم الله الرحمن الرحيم بني اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب یاد کی اغا وقت یاد کی زمان نعمتنا التي انعمت علیکم چکم نعمتنا ما پر تاسو کړی دي وانی فضلتکم علی العالمین اور بیشک ما تاسو ته فضیلت درکړې دي پر ټول جهان باندې واتقوا ورجی یوما دا اغرزسا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې یو فائدہ نسور کوله یو کفایت نسور کوله یو نفس وبل نفس ته هیڅ ولا يقبل منها عدل اور نه قبول کېږي د چا د خاصه یو بدله ولا تنفعها شفاعة اور نه نفع ورکوي د هغه سفارش وچاته ولا هم ينصرون اور نه به څوک د چا مدد وکړي دا د سورة البقره آیت نمبر 122 او 123 دی دا غدواړه آیاتونه د دې سورۃ البقره په 40 آیاتو کې مخته تیر شوی دي الله دا رب العزت د دوباره دغه لپاره ذکر کوي چې بدایو سلوس زیات آیاتو کې الله د يهوديانو د بنی اسرائیل د دې سازشونه الله بیان کړ وسه اختتام دی په اخر کې بیا الله دې مخاطب کړ چې یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل اے د اولاد یعقوب اسرائیل معنا د عبد الله د الله بندگانو زمان نعمتونه یاد کړي اور دا حکم بنی اسرائیل ته خودی لیکن موجوده دور کې ما او تا د قرآن زما او تاسو مخاطب دی قرآن زما او تاسو سره خبرې کی اذکروا نعمتي مسلمانانو زما نعمتونه یاد کی اور دا الله نعمتونه پر موږ باندې به شمار دي اور چې یاد کو فائدہ ادا دي چې دا الله سره په محبت همي اور دا الله شکر به هم ادا کی انعمت علیکم ما پر تاسو نعمتونه کړی دي پر موږ څومره نعمتونه کړی دي د دې لپاره انسان چې خپل پر ځان سوچو کې هم ان شاء الله کافی دي وانی فضلتکم علی العالمین الله بنی اسرائیل ما تاسو ته فضیلت درکړی دي پر جهان والو باندې حالانکہ فضیلت کو پر امت محمد رسول الله باندې نستا لیکن په هغه دور کې بنی اسرائیل ته فضیلت حاصل او په دې دور کې امت محمدیه ته فضیلت حاصل دي واتقوا یوما ترجعون واتقوا یوما لا تجزي وبرجد هغه ورځ دلته مراد د قیامت ورځ ده هغه څنګه ورځ ده لا تجزي نفس عن نفس شیئا څوک په چا قرآن کی بلایت کی موجود دی لا تزر وازرة وزر اخرى څوک به د چا بوج نه پورته کوي بل آیات کې دی چې مور پلار زامن او کشنیان او خاندان یو د بل سره زغلی سره پټیږي به څوک خپل پلار ونی ژر په پټ سیدا سینې چې زما پلار مات کړي عمل راکا وای لور به مور ونی اعلان کې د لور د مور څومره محبت والا رشتہ ده لور به مور ونی ژر په پټ سي چې تاسو نه زما مور راته یو عمل راکا داسې منظر به لا تجزي نفس عن نفس شیئا یو چا به د بل چا د پاره یو شی کفایت هم ورنه کی ولا يقبل منها عدل اور نه به د چا بدله قبول کیږي یعنی څوک د چا د یو شی بدله هم نسی قبول کولای مثال کے طور پر په دنیا کې موږ د چا پر ضمانت لاسو په آخرت کې ضمانت بدله نسته فدیه ورکو موږ ځان خلاص کو په آخرت کې فدیه نسته اور کله کله موږ د چا سفارش واخو آخرت کې سفارش هم نسته اور کله چې د موږ په طاقت استعمالو په آخرت کې طاقت هم نسته لہذا دا یو بے بسی عالم دی بس خپل ځان د فرشتو پر حواله کا کدی نیک اعمالو سزا جزا بدی کدی بد اعمالو خطرناک سزا وي ولا تنفعها شفاعه اور نه بنفع ورکی او د چا سفارش یا شفاعت حالانکہ په حدیثو کې راځي چې حافظ قرآن لس جنت لبیای اور شهید هم اویا بیای علما هم اویا بیای اور دا په حدیث کې موجود دي دلته معنا دا ده چې مؤمن د کافر سفارش نسی چھوڑېدلای کافر د پاره سفارش نشته یا دویمه معنا دا ده چې دلته مراد دا دی چې الله وچاته اجازت ورکړي به سفارش کیږي چې الله اجازت ورکړي سفارش بني ولا هم ينصرون اڅوک به د چا مدد نسی کولای په دې آیاتو کې الله رب العزت مصطفی سبق را کړی دی چې خپل د رب نعمتونه یادوي او پر هغه باندې شکر کوي موږ الله پر موږ باندې ډېر نعمتونه کړی دي پر هغه باندې شکر ادا کوي اور دویمه خبره دا ده چې خپل د ځان بندوبست خپل وکا د بل چا په تمه مکشه نه د خپل خاندان یا د مولا یا د بل چا په تمه باندې مکشه نه خپل د ځان بندوبست خپل وکا د آخرت وخت چې دی هغه د بے بسی وخت دی